ابو بکر چې وفات کېده حضرت علی راوغوښتو. حضرت علی ته وویل چې زما دپاره به د جناب محمد رسول الله د روضې نه اجازت وغواړې. که روضې مبارکې نه اجازت وشو نو ما په د روضې په خوا کې دفن کا. اے علي که د روضې نه زما د دفن اجازت ونشو نو عام مقبرې جنت البقیع ته مې بوزه. حضرت علی فرمائی چې کومه ډله چې د پیغمبر روضې ته اجازت ته روانه وه هغې ډلې نه زه مخکې روان ومه. د علي خو دا تعلق دی ابوبکر سره. تاسو وګورئ که دا نه وي او ثابته مې نه کړه بیا زه مولاتوب پرېږدم. مولاتوب پرېږدم. حضرت علی فرمایي چې زه د جناب محمد رسول الله روضې ته ورسېدم نو ما وویل چې یا رسول الله ابو بکر ستا په خوا کې دفن کېدل غواړي. وی د روضې نه آواز وشو چې علي په دې محبوب کې مې تاخیر مه کوه زرې راوړه. حضرت علی په منډه راغی. صدیق اکبر وفاتو غسل یې ورکړ. وصیت یې کړی چې زما په غسل کې به ماله نوی کفن نه راغونډوئ. په دې خپل کمیس او خپل لنګ کې به ما خښوئ. خپل صادر کې به مې ولې نوې کپړې ژوندي اغوندي د زینت دپاره. لور ته وایي عایشې ته چې بچیه ستا چې مړ شي پلار مړ شي د زینت سره یې څه کار دی. دعا کوه چې د آخرت زینت ورته نصیب شي. دا د ابوبکر ایمان او دا د حضرت علی ایمان. حضرت عمر په جمعات مسجد نبوي کې ووالی شو، شهید کړی شو. تمام اصحاب رسول موجودو. د عمر غوندې انسان په وفات باندې چا سینه ونه والا، چا ځان ونه والو، چا چغې ونه والې. ولې؟ ځکه چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من شق الجیوب وضرب الخدود فلیس منا. چا چې ګریوان سیرې که مخې ووالو رسول الله فرمایي دا زما امتی نه دی. دا قانون مد نظر د عمر په وفات باندې چا ځان ونه والو نه چغې ووالې. اوښې د ټولې دنیا به یې دی لیکن ځان چا ونه والو. حضرت عثمان په کور کې ټوکړې ټوکړې کړی شو. د حضرت عثمان په وفات باندې چا ماتم برپا نه کړو. او بله درته د خوند خبره وکړم په امام حسین په کربلا کې اوبه بند وې. دی بزرگان چې تقریر کوي که نه چې سکینه پیاسي دا چغې وایي که نه